بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کله تا دا سوچ کړی دی چې آیا موږ په دې موبایل باندې چې دی نو دا خبرې کوو، نو یو کس ما نه 100 کیلومتره لرې ناست دی خو زه د هغه اواز اورم. کله دا سوچ کړی دی چې موږ په دې ګاډي کې کینو او دا ګاډي والا یو تیز سپیډ کې روان یو ډایرکټ بریک ونیسي او موږ داسې شو، دا ولې داسې شو؟ کله تا دا سوچ کړی چې په دې ګاډي کې چې دی نو موږ روان یو، نو دا ګاډي څنګه روان دی، د دې په شا باندې کم فزیکس دی؟ کله تا دا سوچ کړی چې زه په دې سایکل باندې ناست یم او زه دا پیډل تاوم، دا سایکل مخکې ولې ځي په شا ولې نه ځي؟ دې کې داسې څه فزیکس دی؟ کله تا دا سوچ کړی چې یو کرکټ میچ یا یو فوټبال میچ یا یو میچ چې دی نو سټارټ دی او هغه سټارټ میچ چې کوم دی نو هغه سټارټ په امریکا کې په نیوزیلینډ کې په یو بل ځای کې دی، خو زه په ټي وي باندې چې دی نو لایف ګورم. کله تا دا سوچ کړی دی چې آیا زه چې په موبایل کې یو ځای ماته نه معلومیږي نو زه هغه ځای ورکم او ماته دې دا لوکیشن ښیي چې آیا دې لاره باندې لاړ شو، دې لاره باندې لاړ شو، په دې لاره لاړ شو، نو هلته به ورسي. کله تا دا سوچ کړی دی چې آیا موږ چې دا میسج ټایپ کو او سینډ ووهو نو دا څنګه هغه ته چې دی نو یو میسج راشي او هغه وګوري او هغه پې پېښ شي؟ کله تا دا سوچ کړی دی چې ته چې کله بالینګ کې او ته دا بال چې دی نو یو ډایرکشن کې چې دی نو ولي، نو د دې په ډایرکشن په دې ویشتو کې کم فزیکس چې دی نو انوالو دی. کله تا دا سوچ کړی دی چې موږ به ریډیو ولګو نو د ریډیو ته دا سیګنل د کم ځای نه چې دی نو راغلی او په دې ریډیو کې د یو کس د اواز چې دی نو د کم ځای نه چې دی نو راغی. کله تا دا سوچ کړی چې موږ یو بټن ووهو نو دلته دا لایټ څنګه ولګي؟ کله تا دا سوچ کړی دی چې آیا موږ چې دی نو بټن ووهو نو دلته کې چې دی نو دا پنکه چې دی نو څنګه ولګي؟ کله تا دا سوچ کړی دی چې آیا دا جهاز چې په دې هوا کې الوزي نه ترېنه لاندې څه شته نه ترېنه باندې څه شته نه مخې ته نه رستو ته نه چا نیولی دی نه څه بل څه، دی څنګه په دې هوا کې چې دی نو روان دی؟ کله تا دا سوچ کړی دی چې آیا دا بحري جهاز چې دی دی په دې اوبو د پاسه داسې رواني نو دی په دې اوبو کې ډوبېږي ولې نه؟ کله تا دا سوچ کړی دی چې کله مونږ یو بال اولو، صحیح ده، یو بال ما وویشته زه بالینګ کوم، نو په دې هوا کې دی دا سوینګېږي را سوینګېږي ولې؟ کله تا دا سوچ کړی چې زه دا بال داسې بره ولم نو دی لاندې ولې راځي؟ او کله تا دا سوچ کړی دی چې دا دومره سوچونه به چې دی نو زه کله کوم؟ سوچ پکار دی، فزیکس چې دی دا تش سوچ دی. ته به سوچ کې چې ته چې قدم مخلې په دې کې فزیکس دی، ته چې ساه مخلې په دې کې فزیکس دی، په هر څیز کې فزیکس دی. د دې نه مخکې مونږ الریډي ډسکس کړو د انټروډکشن ټو دی فزیکس. نن به ډسکس کوو برانچز آف فزیکس، او برانچز آف فزیکس کې به دا وایو چې آیا مونږ سره داسې کم برانچز دی او کم داسې عملی دي چې هغه مختلف کارونه کوي په دې فزیکس کې، کم داسې ایریاز دي چې هغې کې چې دی نو کارونه روان دي، او کم داسې کارونه دي چې د هغې د وجې زموږ د دنیا دلته راورسېده، او کم داسې کارونه دي چې نن زه دلته کې دا ریکارډینګ کوم او تا ته په یوټیوب باندې چې دی نو ښکاري، یو په یو ځای ناست دی، بل په بل ځای ناست دی، بل په بل ځای کې ناست دی، بل په بل ځای کې ناست دی، ټولو ته یو شان چې دی نو ښکاري او ټولو ته یو شانتي هم ښکاري، په سیم کوالټي کې هم ښکاري او د چا په سیګنلو په ذریعه باندې چې دی نو ښکاري. اوس دا سیګنل یې د کوم ځای نه راغلی، دا موبایل د چېرته نه راغو، دا زه څنګه یوز کوم، په دې سکرین دا څنګه راځي، دا ټول فزیکس دی. اوس ګوره دې ځای کې یو خبره ده، څنګه چې موږ په بایولوژي کې وایو چې یاره سټرکچر به وایو، اناټمي به وایو، فزیالوجي به وایو او مارفالوجي به وایو او باټني به وایو، زالوجي به وایو، دغه شانتې د دې هم برانچز دي. فزیکس آسان الفاظو کې د نیچر سټډي ته ویل کېږي. که د نن نه یو 500 کاله مخکینی کس چې دی نو ته راپاسئ او هغه چې دی نو ته په دې دنیا کې چې دی نو ډایرکټ یې راپاسئ او ته ورته دا شیزونه وښیې، اخ به لیونی شي، به لیونی ولې شي، به وایي چې دا زه لا په کومه دنیا کې چې دی نو را پیدا شوم، او هغه ته به دا ټول څه ښکاري، جادو به ورته ښکاري. لکه لیټ سې زه به درته اسانه اګزامپل وکړم، پخوا به چې دی نو د اکثر د باباګانو پیرانو میرانو له چې لیټ چې کم 2 نمبري نو دوی به داسې یو د هغه ایښي که نه او په هغې باندې به داسې یو شیز راولي داسې هوپ، او هغه چې دی نو څه چلو کړي هغه اور داسې والوځي، یاره چې دا پیریان دي او دیوان چې دی نو بس حاضر شو. دا شته، دا چې دی نو دا تاسو وګورئ دا کم کیمیکل دا چې څنګه استعمالیږي. د نن نه چې دی نو غټ جادوګر چې دی عام سړی دی، هغه څنګه یو کس نه چې دی نو ته بټنه پټه که، صحیح ده،
د لایټ بټن ته نه پټه کا او دا سیزان سره ونیسه دلته کې هغه ته وای ګوره ورته وای دغه ځای کې ما چې دی نو دا وای ما یو پیرې کېنولي ده او زه به دلته چې دی نو دلته حکم ورکوم او دغه ځای کې به رڼا کېږي او ته دا بټن ووهه. نن نه 1500 کاله مخکینی کس چې کوم تا راپاسولی دی که نه ابو دا خالقه ډېر غټ پیر دی نو پیري او دا شیزونه چې دی نو نشته. د دې په شا ټول هم فزیکس انوالو وي خو په دغه فزیکس باندې چې دی نو ځان پوهول دي. مقصد مې د دې خبرې نه مقصد مې د دې خبرې نه ده چې زمونږ عام خلک او چې کم سبق والا خلک دي هغه د دې شیزونو نه ځان خبر کي او لږ غونتې کې په دې سوچ وکړي چې دا ډیلی چې زه دا کم کار کوم دا اور دا خوراک ولې پخوي صحیح ده او دا اور دا خوراک څنګه پخوي. زه چې په اون کې یو شیز کېدم او بټن ووهمه مایکروویف کې نو دی دا شیز ولې ګرموي یخی یې ولې نه. په فریج کې چې زه دا شیز کېدم نو دی یخی ولې ګرمۍ یې ولې نه. پکې چې دی په یخنۍ کې یخه هوا ولې کوي په ګرمۍ کې چې دی نو ګرمه هوا ولې کوي. په ګرمۍ کې که ډېر تیز ولګي کړ نو خوند نه کوي. ښه که زه بټن ووهمه نو دا لایټ چې دی نو ولې راځي. دا لایټ چې په ما راځي نو دلته کې دا سوري ولې راځي. دا ټولې خبرې چې دی دا ما سره څه دي فزیکس دی. او دا ته چې دا ټیک ټاک ګورې او دا پاکستانی 2 نمبر ډرامې ګورې چې د هغې نه هیڅ نه جوړېږي هیڅ هم ترې نه جوړېږي. که تا د هغې نه څه جوړ کړل بس دا هسې هغه خپل ډوپامین ریلیز کول دي چې یو هلکې ریلیشنشپ والا ډرامې دي او بس ګوره څونه ښکلې هغه چې دی نو هغه خپل ریلیشنشپ ساتي او په دغه شیزونو ته چې دی نو موږ ناست یو او زیاتتر هغه خلک چې کور کې اوزګار ناست دي بل څه کار یې نو بس دغه شیزونه ګوري. خو که دغه شیزونه ګورم نو د دې په بهایند وګوره چې آیا څه روان دي. نن به هغه ډسکس کوم. دا دونه دا خبرې ضروري وي چې زه وکړم. سټارټ په د کوم ځای نه اخلو د برانچز آف فزیکس نه او په برانچز آف فزیکس کې لومبی چې دی هغه میکانکس دی. میکانکس څه ته ویل کېږي مستري خو پیژنې که نه. مستري له چې ته څه څیز بولي هغه څه څیزونه ټیک کوي. ګاډي ټیک کوي جهاز ټیک کوي موټر سایکل ټیک کوي سایکل ټیک کوي. هغه ته میکانیک ولې ویل کېږي بیکاز چې دا کم ګاډی دی که نه د کار د څه سره دی د 3 څیزونو سره. یو د موشن سره خوځي که نه رواني موشن کوي یو د فورس سره او یو د انرژي سره. لیټ سي دا یو مارکر دی ټیک ده اولمې نه ځکه چې بل را سره نشته. لیټ سي دا مارکر دی او دا څه چې دی نو دا زه اولم ټیک ده. اوس چې کله دا زه اولم نو دی کې 3 شیزونه انوالو دي. څه پکې انوالو دي یو به دا مارکر چې دی نو موشن کوي ټیک ده. یو زما لاس چې دی نو موشن وکړه او دا لاس چې د څه په ذریعه باندې موشن وکړه که نه نو دې ته څه ویلې کېږي انرژي ویلې کېږي. صحیح ده. اوس ګوره چې کله ما دا مارکر وویشتو نو دی به موشن وکړي ټیک ده لکه دا اوس دا هوا کې روان ده هسې دی به موشن وکړي په دې په شا باندې فورس چې دی نو انوالو شو او د هغې په شا باندې انرژي انوالو شوه. اوس زه دا ګورم چې آیا دا مارکر ولې چې دی نو داسې موشن چې دی نو کوي د دې لپاره څونه فورس ریکوایرډ دی او د دې لپاره څونه انرژي ریکوایرډ ده. نو د دې سټډي ته به موږ څه وایو میکانکس به وایو. په خبره ورسېده او کو نه رسېده دې ته ویل کېږي میکانکس. ښه لیټ سي یو ګاډی دی ټیک ده په دې کې چې ته دا تیل واچې په دې کې چې ته دا انجن ولګې نو موږ به دا اورېدلي وي یاره چې غټ ګاډي نه وي انجن یې غټ وي. ولې غټ وي بیکاز د هغه باډي غټه وي د هغه دپاره فورس ډېر ریکوایرډ دی. چې وي غټ ګاډي نو وي غټ انجن پکاري چې غټ انجن پکاري نو ډېر تیل راکاږي. نو مطلب څه دی چې کله ته غټ شیز موو کوې نو د هغې دپاره فورس پکار دی او چې فورس زیات پکاري نو د هغې دپاره انرژي پکار ده. نو دا شیزونه چې ته سټډي کوې چې آیا یو شیز موشن څنګه کوي یو شیز فورس چې دی نو څنګه اپلای کوي یو شیز چې دی نو دپاره انرژي څنګه پکار ده نو دې ته څه ویلې کېږي میکانکس ویلې کېږي. اوس د دې اگزامپل څه دی example of riding a bike throwing a ball and falling an object. simple ذات آسان الفاظو کې یو خبره کوم. ته کرکټر ته چې دی نو بالینګ کې ټیک ده ته چې کله بالینګ کې لیټ سي تا چې دی نو بال وکړو اوس ته ګوره دې ځای کې تا دا ډایرکشن واغېسته که نه چې زه چې به دا لاس راتاومه صحیح ده نو چې کله زه دا لاس راتاوم او زه ویکټې ویشتل غواړم نو ما دپاره به کم ډایرکشن کې موشن پکار دی کم ډایرکشن کې فورس پکار دی او څومره انرژي پکار ده. هغه موږ ورسره اکثر چې بالینګ کوو نو ورسره هم کوو. دا ولې کوو بیکاز هغه انرژي ډېره زیاته ریکوایرډ دی. نو دغه هغه ما سره څه څیز دی دا هغه میکانکس دی. صحیح نه.
دغه شان دي چې دا جهازونه الوزي نو دا څنګه الوزي، نه ترنه لاندې څه شته نه ترنه باندې څه شته، مخې ته هم څه نشته او شاته هم څه نشته. نو آیا دا دې د څه په زور باندې چې دی نو دا پاسي؟ د نن نه یو 1000 سال مخکینی کس راپاسه و او هغه ته هغه وګوره مخامخ بره داسې روان دي. نو هغه به وایي چې خدایه باګه داسې وي. ولې؟ د هغه دپاره به دا شي چې دی نو څه وي؟ نوې به وي. دا مونږ ته چې دی نو داسې ښکاري ګڼي. دا لوی لوی عجوبې دي چې دا جهاز په هوا کې چې دی نو روان دی، نه ترنه لاندې څه شته نه ترنه باندې څه شته او بس روان دی. نو دا ولې روان دی؟ څنګه روان دی؟ څه داسې چې دی نو زمونږ په دې دنیا کې الله پاک چې دی نو دا ماحول داسې جوړ کړی چې آیا په دې کې دا جهاز چې دی نو الوزي. صحیح ده؟ نو دې ته میکانیکس ویل کېږي. اوس راځو څه ته؟ اوس راځو ترموډاینامیکس ته. ترموډاینامیکس څه ته ویل کېږي؟ د هیټ سره ریلیټډ. هیټ څه ته مطلب دی؟ چې ایکسپلور هیټ اینڈ ټمپریچر اینڈ ریلیشنشپ ټو انرژي کوکینګ اف فوډ اینڈ لایک فایر وارم. مطلب څه دی د دې خبرې؟ د دې خبرې دا مطلب دی چې هیټ او ټمپریچر به پته په دې کې ډسکس کې. ګوره دا فزیکس یاد ساتئ، د دې دا چې څونه خبرې دي دا به ټول ډسکشن وي. چې څونه ته ډسکشن په دې کې هغومره به ته چې دی نو ښه پوهېږي. صحیح نه؟ اوس ګوره ترموډاینامیکس ته ویل کېږي چې ایکسپلور هیټ اینډ ټمپریچر. څه مطلب؟ چې ته به پکې هیټ ګوري چې آیا دا یو شی چې دی نو دا هیټ ولې کوي، څومره هیټ کوي، او دا ټمپریچر د دې هیټ چې دی نو څومره دی. سبا خبره ورسېدې او کو نه رسېدې. ګوره وته لیټ سې تا چې دی نو څه چالو کوم، تا دلته کې چې دی نو یو لوښی دې کېښودو او د هغې لاندې چې دی نو تا څه ولګولی؟ اور دې ولګو. اوس دا چې دی که نه دا اور تا د څه نه جوړ کړې؟ دا اور لیټ سې تا چې دی نو لرګي دې ته ایښي، دلته ورته تا چې دی نو څه ایښي و؟ لرګي دې ورته ایښي. نو دا لرګي ما څه شي شو؟ دا میټر شو که نه؟ ټیک ده. د دې میټر نه تا چې دی نو څه واخیسته؟ انرژي دې واخیسته که نه؟ اوس دا انرژي چې کومه ده دا د فایر په شکل کې ده، او دا فایر په شکل کې چې دا کومه انرژي ده نو دا څه جوړوي؟ هیټ جوړوي که نه؟ اوس دا څومره هیټ جوړوي؟ نو دا ټمپریچر شو. او د دې چې کوم دا انرژي ده نو د دې چې دا کوم فوډ جوړیږي نو دا ما سره چې دی نو څه شو؟ دا ولې دا فوډ جوړوي؟ دا څنګه دا فوډ جوړوي؟ اور ولې چې دی نو دا فوډ جوړوي؟ پخی یې ولې؟ یو مایکروویو اون کې چې زه کله یو شیز کېږدم نو هغه ولې چې دی نو هغه شیز ګرموي، هغه خوراک ولې ګرموي؟ یخی یې ولې نه؟ چېرته دې ته مونږ سوچ کړی دی چې یو په مایکروویو اون کې زه چې دی نو یو څیز کېږدم نو زه دله ټایم ورکړم نو دې ګرمۍ ولې؟ دې یخۍ ولې نه؟ فریج چې کوم دی ریفریجریټر فریزر نو هغه یخۍ ولې؟ یو اے سی چې دی نو هوا ولې یخه کوي، او چې کله ته هغه هیټر ته واړی نو دې دا هوا ګرمه ولې کي؟ نو دا ټول په ترموډاینامیکس کې چې دی نو راځي چې ته به څه سټډي کوې؟ ته به په دې کې هیټ اینډ ټمپریچر سټډي کوې. ښه زه ته یو اسان اګزامپل د دې بل هم درکوم د میډیکل پوینټ آف ویو سره ریلیټډ. لیټ سې دا یو سیزر دی، یو چاړه ده، یو داسې اکوپمنټ دی چې هغه ستا په اپریشن کې استعمالېږي. ته چې کله دا اپریشن کې استعمالې نو د دې نه پس چې کله په دې باندې کم بیکټیریا ستا د اپریشن نه بعد لګېدلي دي، ځکه چې ته کله اپریشن کې نو خامخا بیکټیریا وغیره خو په دې لګي، چې کله هغه مایکرو ارګانیزمز په دې باندې ولګېدل نو د دې د مایکرو ارګانیزم صفا کولو دپاره دوی بیا څه چل کوي؟ یو سټرلایزیشن کوي. سټرلایزیشن هغه پروسس چې د هیټ په ذریعه دی چې دی نو څه چل کوي؟ د دې نه دا مایکرو ارګانیزم مړه کوي. اوس په ته دې له څومره هیټ ورکوې، څومره ټمپریچر سره به ورکوې چې دا مایکرو ارګانیزمز هم مړه شي او ورسره څه چلو شي؟ ورسره دا چې کوم دا شیز دی که نه دا خراب نشي. سپه خبره ورسېدې او کو نه رسېدې نو د دې دا مطلب دی چې آیا زه به پکې دا شیزونه سټډي کوم چې هیټ څه شیز دی، ټمپریچر به زونه چې دی نو ورکو، اور چې دی نو څه شیز دی، د هغې دا اثر چې دی نو څه دی. نو دا ټولې خبرې به چې دی نو زه په دې کې ډسکس کوم. لیټ سې زه ووایم چې آیا دا چې دی نو واوره ده، زه دې له څونه ټمپریچر ورکم چې دا چې دی نو ویلی شي، زه دې له څونه ټمپریچر ورکم دی اوبو له چې دا فریش، دا ټول ټمپریچر دی. څه په خبره ورسېدې او کو نه رسېدې. اوس راځو اوسیلیشنز اینډ ویوز ته. اوسیلیشن اینډ ویوز چې دي که نه وایبریشن اینډ ویوز، کله تا دا سوچ کړی دی چې آیا زه چې دا دلته کې ناست یم که نه، صحیح ده، او 10 میله مانه لرې کس ناست دی او هغه ما ته په ویډیو کال هم ښکاري او د هغه اواز هم زه اورم. دا اواز چې زه د چا په ذریعه اورم نو دا ساوند ویوز دي. دا ساوند ویوز د چا په ذریعه راځي ما ته، دا ټول اوسیلیشن اینډ ویوز دي. ټیک ده. سټډي آف ټو اینډ فرو موشن، د دې نه علاوه زه د سټډي اینډ ټو اینډ فرو موشن څه مطلب دی؟ د سټډي اینډ ټو اینډ فرو موشن دا مطلب دی چې لکه مخکې
او واپس بیا چې دی نو رستو. دا سټډي ان ټو اینډ فرو موشن، مخکې رستو موشن. که ته وګورې نو د ساوند ویوز موشن هم چې دی نو مخکې اینډ رستو وي، او ورسره د چې کوم واټر ویوز وي نو د هغې مخکې رستو وي. لکه سمندر کې چې دی نو ته وګورې چپې راځي واپس ځي، چپې راځي واپس ځي، نو دا څنګه راځي او څنګه واپس ځي، د دې دا سټډي کول. چې کله ته دا سټډي کې نو ته به دې دغه ته ورسې چې او یاره د دې دپاسه چې زه دا جهاز چلومه نو دی به څنګه ځي. څه پوه شوې او که پوه نه شوې. دغه شانتې دا ساوند ویو لیټ سې زه داسې خبرې کومې هلکه نن به چې دی برانچز آف فزیکس ډسکس کوو دې خوا ګورې، او بیا زه داسې خبرې کوم هلکه نن به چې دی نو برانچز آف فزیکس ډسکس کوو دې خوا ګورې. نو په دې دوو کې فرق دی او که نه دی؟ ښه چې کله زه خبرې م کومه ګورې خبرې کومه نو زما ټون بدلیږي، کله تیزیږي کله سلو کېږي، کله یو شانتي وي کله ډېر ډاون شي، کله چې دی نو بره لاړ شي. دا ټول اوسیلیشن اینڈ ساوند ویوز په دې کې به چې دی نو ته د دې دا ویوز به ډسکس کوې چې آیا دا ساوند ویو چې دی نو څنګه مخکې او وروستو ځي، واټر ویوز مخکې او وروستو څنګه چې دی نو ځي. د دې په بکس کې چې دی نو یو اگزامپل ورکړی چې سپرینګز اینډ واټر ویوز اینډ ساوندز نو هغه الریډي موږ دلته کې ډسکس کړه. پوهېږي او که نه پوهېږي؟ ښه راځه اوس اپټکس ته چې دی نو راشو. ګوره اپټکس چې کله هم ته ورډ وارې نو پېښه چې د لایټ سره د سترګو سره د دې به اپټومالوجي ورډ به ته اورېدلي که نه وي هلکه د سترګو بیمار د اپټومالوجست له لاړ شه. دغه هغه اپټومالوجست تاله څه ګوري؟ سترګې دله ګوري. تاله دا سترګې ولې ګوري؟ ځکه چې دا د لایټ په ذریعه دا ټول هر څه روان وي. نو اپټکس انویسټیګیټ لایټ ویژن اینډ اپټیکل انسټرومنټ. څه مطلب دی؟ چې دی به لایټ ګوري چې آیا دا لایټ په یو شیز باندې ورپروزي. لیټ سې په دې باندې دا لایټ ورپرېوت، ته سترګې پټې کړه نو تا ته به یوټیوب ښکاري نه ښکاري که نه؟ دا خو په دې کې دا د دنیا لایټینګ ما کړی دی، دلته کې کیمرا پکې انوالو ده، ستا د سکرین لایټ چې دی نو انوالو دی. هغه سکرین هغه برایټنس ته سې واکې نو تا دا شیز چې دی نو بیا صفا ښکاري. نو دغه شانتې زه چې په یو شیز باندې لایټ واچومه نو دا لایټ چې په ده باندې ورپروزي نو دا ما ته څنګه ښکاري؟ څومره لایټ په ده باندې زه چې دی نو کومه، څومره چې دی نو زه به لایټ په ده باندې ترو کوم چې دا ما ته چې دی نو ښکاره شي. دغه شانتې د دې نه علاوه دې کې چې دی نو دا ټیلیسکوپس وغیره هم دي چې لایک لیټ سې زه چې دی نو یو دوربین لګومه نو په دې کې چې دی نو ویژن چې موږ کم ډسکس کوو. نو ټیلیسکوپ دې څه چلېږي؟ دلته ټیلیسکوپ کې د مخامخ هغلته مون ته چې دی نو ګوري. نو آیا دې کې چې دی نو زه به کومه شیشه استعمالومه، څنګه شیشه به استعمالومه؟ دا ټول ویژنز او په دې کې چې دی نو راځي. یو دوربین دی نو زه به دې کې کم لینز استعمالوم. یو کیمره ده آسان الفاظو کې نن سبا هغه سیمسنګ کې چې دی نو کیمرې راوتي د دلته ناستي لکه د سنایپر هسې چې دی نو داسې رازوم دي. صحیح ده؟ نو مطلب مې د خبرې دا دی چې ته به په دې کې لینسز ډسکس کې، اپټکس به ډسکس کې. دا یاره اسانه خبر وي، د نږدې نظر مې خراب دی او د لرې نظر مې خراب دی. عینکې ورته ولګي ټیک ټاک شي. په دې عینکو کې داسې څه چلو شي؟ دا عینک کې چې دا کومه شیشه لګېدلې د دې کې داسې آخر چې دی نو څه چلو شي چې هغه چې دی نو بس داسې کوي او کار روان. نو دا ټول عرض چې دی نو څوک کوي؟ دا اپټکس چې دی نو دا په اپټکس والا فیلډ کې چې دی نو راځي. او بیا د دې لپاره چې کوم انسټرومنټ استعمالېږي هغه به هم چې دی نو دی ډسکس کوي، سټډي کوي به. اوس راځو الکترومیګنیټزم ته. الکترو څه مطلب دی؟ ریلیټډ ټو د الکټریسټي. میګنیټزم مینس چې مغناطیسیت. څه مطلب شو دی؟ چې انټریکشن بټوین الکتریکل چارجز، الکتریکلی چارج پارټیکل. الکتریکلی چارج پارټیکل ما سره څه دي؟ لکه پروټان شو، الکترون شو، دی یو بل سره څنګه انټریکشن کوي؟ ګوره دلته کې الکترون دی، دلته پروټان دی، دی یو بل سره څنګه انټریکشن کوي؟ دا انټریکشن څنګه روان دی؟ څونه الکترون چې دی نو زه بټن ووهم نو دی لایټ ته راځي، څونه د ده نه واپس ځي، څه پروټان پکې ځي، څه پروټان راځي. دا انټریکشن څنګه کېږي؟ دا زه په الکترومیګنیټزم کې چې دی نو ډسکس کوم. او د دې اگزامپل څه دی؟ لکه الکترونکس شو، کمیونیکیشن شو، میډیکل ایمیجنګ شو. ایکس رې چې تو وباسې په هغې کې څه انوالو دي؟ پارټیکلز، الکتریکل چارج پارټیکلز ورځي ستا په باډي باندې چې دی نو لګي او اخوا تعالی چې دی نو ایکس رې وباسي، سی ټي سکین وباسي، ایم آر آی وباسي. صحیح ده؟ فلوروسکوپي دا ټول په دې کې چې دی نو انوالو شو. دغه شانتې کمیونیکیشن ته چې دا خبرې کوې نو دا ساوند ویوز کې چې دا کومه خبره راځي دا یو ټاور ته ځي، دغه ټاور نه ستا موبایل ته سیګنل راځي، د سیګنل نه چې دی نو ته په غوږ کې چې دی نو دا خبرې اورې، دا ته څنګه اورې؟ دا ټول الکترومیګنیټزم دی. الکترونیک ډیوایسز، ټي وي، موبایل،
ریفریجریټر دا ټول هر څه چې دی نو په څه کې چې دی نو راځي دا په الکترومیګنیټزم کې چې دی نو راځي. په دې فیلډ کې ته چې دی نو دا خبرې ډسکس کړې. ګوره دې کې یو خبره بل هم ده، دې کې خبره دا ده که نه چې که ته سوچو کې نو ګوره همغه خبره راځي چې آیا هر یو شیز هر یو فیلډ چې دی نو د یو بل سره ریلیټډ دی. یو کس یوازې کار کولی شي نشي کولی، نو همدغه خبره ده زه کوم چې دا یو بل سره ریلیټډ دي، خو څه سپیسیفیسیټي ده د یو کس په سپیشیالیټي وي هغه به هغه کوي، باقي به د نورو نه هیلپ اخلي. اوس په لږ غونډه کې راشو، دا خو هوا کې خبرې وي، مطلب د بهر نه مونږ پوهېږو چې او یاره دا شیز دی او دا هغه شیز دی او دا داسې راځي او جهاز دی او ګاډی دی او بال دی، دا ټولې خبرې شوې. اوس چې به کوم شیزونه مونږ ډسکس کوو که نه د مونږ چې څنګه مالیکیولر لیول باندې خبرې کوو په بایو کې، دغه شانتې دلته به اوس په مالیکیولر لیول او د دې دنیا نه به لږ داسې لږ بهر زمونږ د دې ارت نه به لږ داسې بهر وځو. څنګه به وځو اوس ګوره دی خوا اټومیک اینډ نیوکلیر فزیکس. اټومیک اینډ نیوکلیر فزیکس څه ته ویل کېږي؟ اټومیک اینډ نیوکلیر فزیکس مطلب دا که نه چې اټومیک فزیکس دې ته وایي چې په هغې کې به ته سټرکچر اینډ پراپرټیز آف اټم ډسکس کوې، او نیوکلیر فزیکس دا چې په هغې کې به ته د نیوکلی آف د اټم چې دی نو ته پراپرټیز اینډ سټرکچر ډسکس کوې. څه مطلب دی؟ ته به دا ډسکس کوې چې بیهیویر آف اټم اینډ نیوکلی څه شیز دی ایٹ د سمالسټ سکیل. ته به ځي ورپسې ښکته به ورپسې ځي ګورې به چې آیا د دې چې دی نو څه پراپرټیز دي. د دې سمپل مطلب دا دی چې زه تاله دا مارکر درکړم او تا ته یې ملکه دا یو اټم دی او په دې کې ځه پراپرټیز یې راوباسه هلکه دا چل دی، او دې کې خو هیګزا بوزون هم دی، او هلکه دې کې خو چې دی نو پروټان هم دی، او سټنګ کې الکتران هم پکې معلوم شو، نیوټران هم پکې معلوم شو، او بیا ته ګورې چې او هلکه د دې خو سب پارټیکل نور هم دي، کوارکس دي پکې او دا ټولې ښیسې. نو دغه شانتې د دې اټامیک او نیوکلیر فزیکس کې به ته دا ګورې چې آیا د اټم او د نیوکلی څه مطلب دی؟ په هغې کې چې کوم هغه نیوکلیس پرزنټ دی نو د دې څه بیهیویر دی، څه کار دی، دی څنګه انټریکشن کوي، دی څه کارونه کوي، دی څنګه خوځي راخوځي. صحیح ده؟ اټومیک فزیکس څه مطلب دی چې د سټرکچر اینډ پراپرټیز آف اټومیک ماډل، لکه اټومیک ماډل کې چې دی نو ډیلټن ماډل شو، رترفورډ اټومیک ماډل شو، نو دی دا ډسکس کوي چې آیا رترفورډ یو خبره وکړه نو دی انخطي هغې خبرې پسې دی وایي چې آیا رترفورډ چې دا کوم ماډل پیش کړی نو آیا دا ټیک دی ما او که نه دی. صحیح ده؟ که لیټ سه دا ټیک دی نو دی کې نوې مونږ چې دی نو څه پیدا کولی شو، نوې پکې چې دی نو څه ترقي کولی شو، نو دا دغه خبره کوي. نیوکلیر فزیکس د سټرکچر اینډ پراپرټیز آف اټومیک نیوکلی څه مطلب دی چې لکه لیټ سه دا چې دی نو یو اټم دی او په دې کې چې دا دننه کوم نیوکلی ده نو په نیوکلی کې دا سره څه دي؟ نیوټران دی او پروټان دی که نه، نو د دې نیوکلی چې کوم پراپرټیز اینډ بیهیویر ډسکس کول دي هغه مونږ سره څوک کوي؟ هغه په نیوکلیر فزیکس کې چې دی نو کېږي. اوس د دې فایده څه ده؟ د دې فایده دا ده که نه چې تا سره انرژي پروډکشن کېږي، لکه نیوکلیر پاور پلانټس چې کوم نیوکلیر پاور پلانټ څه ته ویل کېږي؟ لکه تا سره د اټومیک بامبنګ چې دی نو جوړېږي، دا مونږ چې ورته اټم بم وایو، ټیک ده؟ او یو کس ورته اټم بم هم وایي که نه، بن ورته وایي اټم بن. صحیح ده؟ وی ہم نے آپ کے لیے اټم بن بنایا ہے. نو پته نه لګي چې دا اټم بن چې دی نو دا مونږ څه دپاره چې دی نو جوړ کړی دی، او آیا چې دا مونږ جوړ کړی دی ما او که نه دی، او دا چې مونږ دا جوړ کړی دی نو دا چې دا کم زمونږ د دې ملک د حالت دی نو دا اټم بن پکې مونږ ساتو څنګه. صحیح ده؟ نو دغه اټم بن چې کوم دی که نه دا تا سره دا انرژي پروډکشن او نیوکلیر پاور پوینټس چې کوم دي دا دغه ځای کې دا دی کې دی دا انرژي دا نیوکلیر انرژي پروډیوس کوي، د هغې دپاره های فریکوینسي آف انرژي پکاري. ټیک ده؟ نو دغه انرژي پروډکشن شو. ریډیشن تھراپي څه مطلب دی؟ ریډیشن تھراپي دا چې تا به د کینسر د مریضان چې دی نو لیدلي، کینسر مریضانو ته ریډیشن تھراپي کېږي، کیمو تھراپي کېږي، هغې باندې ویوز ور پرېږدي او هغه ویوز په ذریعه چې د هغوی په باډي کې چې دی نو کوم مونږ سره هغه ټایپ آف سیل چې هغه کینسیریس سیلز وي، کینسر والا سیلز وي، نو هغه څه کوي؟ هغه ترېنه ختموي. صحیح ده؟ نو دا دغه شانتې ده. ریلیټیویټي ته به اوس راشو. ګوره ریلیټیویټي چې دی که نه دا ډېر انټرسټینګ سبجیکټ دی او په دې باندې چې دی نو آینسټاین ډېر زیات چې دی نو کار کړی، البرټ آینسټاین، او هغه پکې دا ای از ایکول ټو ایم سی سکویر والا خبر هم چې دی نو کړې وه. خیر دا څه شیز دی؟ دا خو ما تاسو له یو اګزامپل درکړه، دا چې مخکې ځو دا به ډسکس کوو. اوس ځکه په دې ای از ایکول ټو ایم سی سکویر انخلم جی پی ایس ټیکنالوجي، کاسمالوجي او ګریویټي باندې انخلم که نه، نو دا لیکچر په 10 غنټو کې هم نه ختمي. لکه تاسو به دا یاد چې دی نو دا منې یا نه منې، کله چې ما دا څه سبجیکټ دی، څه چې دی نو برانچز آف فزیکس چې دا نه څه دي، خو راغلی به هم ډسکشن به مې پې کړی او خبره ختمه.
دا چې کله ما تیارو نو آلریډي په دې زما چې دی نو 5 غنټې لګېدلې وي چې آیا دا دی چې دی نو دا هر څیز څنګه روان دی. مونږ ته وویلي چې مکینکس دی خو مکینکس څوک ایکسپلین کوي نه، ترموډاینامیکس دی خو ترموډاینامیکس څوک ایکسپلین کوي نه، الکترومیګنیټزم دی خو الکترومیګنیټزم چې دی نو څوک ایکسپلین کوي نه. خو که لیټ سې مونږ د دې په دې ډسکشن کې چې دی نو د دې یو شیز په دې ډسکشن کې چې دی نو لاړ شو نو دا خبره به ډېره اوږده شي. یاره رښتیا یم که دی چې دی نو په 3 ورځو کې هم دا ډسکشن ختم شي، نه ختمي. صحیح ده. نو دلته کې به لږ لږ اگزامپلز به ډسکس کوو چې ستا ذهن کولی شي چې یاره د دې شیز مطلب څه دی. باقي چې په هغې کې کم ټیکنیکل شیزونه دي نو هغه به بعد کې بیا ډسکس کوو. اوس ریلیټیویټي څه ته ویل کېږي؟ ریلیټیویټي کې چې دی نو ما سره 2 ټایپ آف تیوریز چې دی نو هم دی هغه آینسټاین چې دی نو پیش کړی وی. د دې مطلب دا چې زه به نیچر آف سپیس اینډ ټایم چې دی نو ډسکس کوم. نیچر څه ته ویل کېږي؟ بیهیویر. د یو کس بیهیویر څنګه دی، مونږ وایو که د یو کس نیچر څنګه دی. نو د سپیس او د ټایم چې دی نو څه نیچر دی. اوس که لیټ سې مونږ دې کې چې دی نو یو کوېسچن وکړو چې یاره واټ از ټایم. هسې دې ته چا درته سوچ کړی دی چې واټ از ټایم؟ لکه ټایم څه شیز دی؟ مونږ وایو لکه دا ټایم شو هغه ټایم شو. نو ټایم څه مطلب دی؟ لکه آخر د دې ټایم چې دی نو مطلب څه؟ یو که تا نه څوک تپوس وکړي چې واټ از د ډیفینیشن آف ټایم. نو د میجرمنټ آف ایونټس لکه د یو ایونټ د دې ځای نه روان شو دلته کې چې دی نو ودرېده، دا ټول په ټایم کې چې دی نو راځي. څه پروګرشن وشو، څه شیز چې دی نو واپس لاړ. خیر دا ډېر لوی ډسکشن دی خو دې ته باندې به چېرته بیا چې دی نو راشو. خو ریلیټیویټي د نیچر آف سپیس اینډ ټایم څه مطلب چې دا بهر چې دا کوم مونږ سره خلا ده نو په دې خلا کې څه دي، څنګه چې دی نو هر څه په دې کې کېږي. ټایم هلته څنګه دی، ټایم دلته چې دی نو څنګه دی. که زه لیټ سې یو شیز یا یو آبجیکټ صحیح ده، لکه زه به د اگزامپل درکړم. ګوره راته لیټ سې دا یو آبجیکټ دی صحیح ده، او دا زه چې دی نو څه چالو کوم د 1000 سپیډ سره چې دی نو څه چالو کوم 1000 سپیډ سره دی چې دی نو زه روان کم. نو د ده دپاره به ټایم څه وي؟ د ده دپاره به ټایم چې دی نو سلو وي. هغه کس چې کم ناست دی ما سره، دویم نمبر آبجیکټ دی، هغه ما سره څه دی اپر ریسټینګ پوزیشن کې دی. د هغه سپیډ چې دی نو د ده نه کم دی. نو دا چا چې دا سپیډ زیات دی که نه نو دی به څه کوي، دی به د ده دپاره به ټایم بدلي. خو دا چې کم ناست دی د ده دپاره به ټایم بدلي، سلو اینډ تیز والا. دغه شانتې دغه سپیس اینډ ټایم چې دی نو ډسکس کولو دا ولې ضروري دی؟ بیکاز چې ته وګورې نو ایز ایکول ټو MC سکویر کې تا د څه ویلې کېږي؟ همدغه خبره ویلې کېږي چې دیر لا آف کنزرویشن آف انرژي اینډ ماس والا خبره. خو د دې فایده تا سره څه شو؟ GPS ټیکنالوژي. GPS ټیکنالوژي څه ته ویلې کېږي؟ چې ته ناست دلته خو که ته ورته ووایې چې یاره ما ته چې دی نو لایو میچ ولګوه یا چې دی نو لیټ سې ما ته چې دی نو څه وکړه ما ته لاره وښایه، نو دې ته ته دا لاره څنګه چې دی نو ښایي. دغه هغه GPS ټیکنالوژي ده. ښه کاسمولوژي. کاسمولوژي څه مطلب؟ سټډي آف یونیورس. سټډي آف یونیورس مطلب چې په دې یونیورس کې کم سټارز دي، نورې دنیاګانې دي، نور ګیلکسیز دي، نور مرکري ده، مارس دی، جوپیټر دی. په دې جوپیټر کې دننه څه دي، د ده ایریا څومره ده، دی چې دی نو په ده کې دننه چې دی نو څه لیوینګ ارګانیزم اوسیږي که نه اوسیږي، دا ټولې خبرې. ها ګریویټي. ګریویټي څه ته ویل کېږي؟ موږ ته په وړوکوالي کې ویل کېدل مغناطیسیت وي. په دې ځمکه کې یو خپل مغناطیسیت دی، یو ګریویټیشنل فورس دی، یو پل دی. دغه پل ډسکس کول چې آیا دلته کې ګریویټي څومره ده، هلته کې ګریویټي څومره ده. یو یوټیوب باندې به تاسو یو ویډیو وګورئ، ډفرنٹ ګریویټیز آن ډفرنٹ galaxies and different at different level of universe. نو لکه که ته وګورې نو په مارس باندې به ګریویټي بدلې، په جوپیټر باندې به ګریویټي بدلې، ارث باندې ګریویټي چې دی نو بدله ده. او بیا ته دا مو ګوره چې what if مونږ ګریویټي چې دی نو ختمه کړو نو څه چل به چې دی نو کېږي. صحیح ده. نو دا شیزونه ورسره ګوره. اوس راځو څه ته کوانټم فزیکس ته، پارټیکل فزیکس ته او کاسمولوژي. کوانټم فزیکس ته ویل کېږي، کوانټم فزیکس ویل کېږي. کوانټم اصل کې دا کوانټا نه وته د دې مطلب د مقدار، تعداد، یو شیز په څونه مقدار کې دی.
نو how much and what amount behavior of matter and energy atoms and subatomic subparticles څه مطلب دی چې matter څه شیز دی او energy څه شیز دی د دې behavior څه دی د دې properties چې دی نو څه دی او بیا په دې کې چې کوم atom او subparticle دی نو د هغې چې دی نو behavior and properties چې دی نو څه دی ګوره دا سر کې چې دا مونږ ووایو چې یاره matter د دې نه جوړ شوی دی او matter د هغې نه جوړ شوی دی او matter دا چل شوی دی او matter کې atom دی او atom کې دی الکترون دی او پروټون دی او نیوټرون دی نو دا خبره د چا په ذریعه راووتې دا هم د کوانټم فزیکس په ذریعه راووتې بعد کې به د دې بیا ووایو چې یاره دا خو چې دی نو فزیکس دی نو دا کوانټم فزیکس شو او د دې فایده څه ده نیو ټیکنالوجیز اینډ ایډوانسمنټ لکه لیټ سې تا ته پخوا چې دی نو آډیو کالو پخوا آډیو کالم نو پخوا به چې دی نو څو پخوا به چې دی نو صرف اور صرف مطلب تا به خطوط چې دی نو لیکل ټیک د خطونه به چې دی نو لیکل تا به یو کس ته میسج رسو تا به د خط چې دی نو لیکل اینه پس ایډوانسمنټ تا سره چې دی نو څه راغی فون راغی نو په فون کې څه ایډوانسمنټ و اول تا سره عام فونونه بیا موبایل راغی نو هغه عام فون چې و هغه به د تار سره کنیکټ و به تا خوځول راخوځولی نه شو بیا عام موبایل راغی بیا د عام موبایل نه پس چې دی نو لکه دا ټچ دا چې کوم ټچ موبایل دی دا راغی مخکې به بټنې وي بټنې به وي بټنې دې نه ختمې شوې بټنې دې نه ختمې شوې په سکرین باندې اوس چې دی نو ته کې لکه دا ګور دا معجزې دي معجزې ټایپ غوندې کې خبرې دي که نه چې لکه ته وګورې نو زمونږ په دې دنیا کې څه څه نه دي خدای پاک چې دی نو ایښي او مونږ یې ډسکوریز کوو ډسکوري دې ته وایي چې یو شي الریډي موجود دی خو دې پیدا کړي دا شیزونه الریډي موجود وو خو مخکې خلکو نو پیدا کړي مونږ پیدا کړه صحیح نه ښه اوس دې ځای کې بله خبره دا چې لیټ سې که مونږ وګورو چې آیا دا ویډیو کالز شو کمپیوټرز استعمالول شو یا چې دی نو جهاز جوړول شي نوې نوې ګاډي جوړول شي د هغې سپیډ کې چې دی نو مختلف چینجز راوستل شو نو دا ټول هر څه دا ایډوانسمنټ چې دی نو په څه کې راغلی لکه مخکې به ایکس رے وه بیا د نه پس ایم آر آی سی ټي سکین دا ټوله قیسې په هغې کې ایډوانسمنټ چې دی نو راغلی نو دا سره د څه په ذریعه د کوانټم فزیکس او دا ټولې مالیکیولر لیول خبرې دي چې زه به څومره ایټم پارټیکل څومره الکترون څومره میټر به زما چې دی نو لګي څومره انرژي به زما لګي چې زه یو ایم آر آی وباسم څومره انرژي او میټر او اټامیک پارټیکلز به زما لګي چې یاره زه چې دی نو څه وکړم څومره الکترون به زما لګي چې زه یو سی ټي سکین وباسم څومره الکترون اینډ لایټ پارټیکلز به چې دی زه ور پرېږدم چې یو ایکس رے وباسم دا څه ښیي دا کوانټم فزیکس ښیي دا اوس راځو پارټیکل فزیکس ته صحیح ده لکه دا شیز دومره مزېدار دی که نه چې زه خو دې ته چې دی نو حیران شم چې آیا لکه مطلب حدود دي حدود زموږ یو ملګری دی هغه به دا خبره کوله هغه چې به کله ډېر جوش کې به راغی نو هغه ویل که حدود دي اخر هغه به د خوراک دپاره دا خبره کوله که نه کله به خوراک مراک یا څه پارټي داسې به څه وو نو هغه به دا خبره به کوي لکه موږ تپوس کوي لکه خوراک څنګه دی یا به زموږ یو ملګری هغه به پخلی وغیره وکړو نو چې کله به سټارټ شو نو به ورته لکه حدود دي نو دغه شان دی زه هم دا چې دا فزیکس چې دي که نه دا حدود دي او دا چې کله ته بیا دې سره قرآن مجید هم ډسکس کوې که نه نو به بیا خو حدود پرومیکس شي اوس ګوره پارټیکل فزیکس څه ته ویل کېږي چې اوس په ته پارټیکل ډسکشن کې چې آیا تا چې دا ایټم وویو دې کې د الکترون موجود دی دا الکترون د څه نه جوړ شوی دی او دا الکترون تاویږي ولې او دا پروټون په دې نیوکلای کې ولې چې دی نو پرزنټ دی او دله د انرژي څوک ورکوي او دله د ماس څوک ورکوي دا ټولې خبرې په دې ځای کې ما تاسو له یو دوه شیزونه چې دی نو پرېښي دي یو ته ویل کېږي کوارکس او یو ته ویل کېږي هیګز بوزون دا زما په خیال تاسو په بک کې هم شته سمپلی به چې دی نو تاسو یوټیوب ته لاړ شئ او د دې 3D انیمیټډ ویډیو به وګورئ څه به وګورئ 3D انیمیټډ ویډیو what are quarks and Higgs boson and what is the function as the Higgs boson او د دې چې دی نو کار دی چې دی یو شیز له ماس ورکوي ټیک ده لایک لیټ سې زه په دې کمره کې یم صحیح ده ماس ورکولو څه مطلب دی چې یو شیز ماس څومره زیاتي هغه به چې دی نو هغه خوځول راخوځول چې دی نو مشکل لیټ سې زه چې دی نو زه دې ځای کې موومنټ کوم زه مخکې او وروستو ځم مخکې او وروستو ځم اوس چې دلته په دې کمره کې څونه ماس ایډ کېږي که نه نو چې که زه مخکې داسې تلم راتلم ښه په قلار تلم راتلم خو چې کله ډېر ماس چې دی نو په دې ځای کې ایډ شي نو زه بیا په مزه سم ولی ځکه چې د هغه ماس د وجې چې دی نو زه په هغه ځای کې خوځېدی راخوځېدی نه شم دقه کار هم د دوی دی چې دی پارټیکلز له دې له چې دی نو ماس ورکوي څنګه ورکوي هغه بیا چې دی نو ته په 3D انیمیټډ ویډیو کې وګوره بیا په دې کې ډارک میټر او ډارک انرژي دې ته دا ډارک انرژي او ډارک میټر ولې کېږي څه ساینټسټ دا وایي او دا ساینټیفیکلی پروون هم ده
چې مونږ سره داسې میټر موجود دی چې هغه ښکاري نه. دا چې کم میټر مونږ ته ښکاري کم نه چې مونږ انرژي او دا شیزونه اخلو که نه دا هیڅ هم نه دی. دا 15-16-17% دی. د دې نه علاوه چې دا کم ډارک میټر موجود دی مونږ ته ښکاري نه خو موجود دی او په هغې باندې دا ستا دا دنیا ټوله چې دی نو روانه ده. اوس دا څه شیز دی دا څنګه دی دا ته چې دی نو خیر 3D انیمیټډ ویډیوز کې تا ته به کلیر شي او دغه شانتې ډارک انرژي هم ده چې ډارک انرژي په ذریعه تا سره چې دی نو دا سپیس کې چې دا ګیلیکسیز دي او دا ټول هر څه چې دی نو روان دي. اوس والله اعلم د دې باندې لا اوس هم چې دی نو کار روان دی چې آیا دا ډارک انرژي به مونږ استعمالو څنګه ځان دپاره څه چل به کېږي آیا دا څنګه چې دی نو لکه دې سره لایټ انټریکشن نه کوي لایټ سره دی چې دی لکه د باندې لایټ چې نه دی ښکاري نه دی انویزیبل فارم کې دی خو دا انرژي دی ان میټر. ها دې چې دی نو تا سره په پارټیکل فزیکس په تا سره څه کې هیلپ کوي په کمپیوټر ساینسز کې اینډ کاسمالوجي. کمپیوټر ساینسز کې څه مطلب دی چې لکه تا سره داسې فزیکس داسې کمپیوټر راځي لکه څه وایي ورته کوانټم کمپیوټرز شو چې هغه په داسې سپیډ باندې چې دی نو چلیږي چې ته هغې ته سوچ هم نشي کولی. ټیک ده زمونږ په سکولونو او په کالجونو کې چې کوم سیسټم پراتی که نه کمپیوټر چې کم پراتی نو هغه داسې چې اوس پکې بټن ووایي نو ګنټه پس خو د هغې سکرین آن کي او بیا چې د هغې سکرین آن شي نو ماشاءالله هغې کې داسې وینډو وي چې او مونږ پې تش څه ګورو یا پې ګیمونه کوو او یا پې یوټیوب ګورو او هغه یوټیوب هم داسې ګوري چې څه فایده ترې نه خو د دې کمپیوټر نه چې انګریزانو څونه فایده واخیسته که نه نو ته به حیران شي چې هغوی په دې باندې چې دی نو څه نه کوي هغوی په دې باندې اټم پارټیکلز او دا شیزونه ډسکس کوي مونږ پې څه کوو څه به نه وایو. کاسمالوجي ته کاسمالوجي چې دی نو څه دی چې د عمقه خبره ده چې مونږ دلته کې د سټډي آف یونیورس د ایکسپلوریشن آف یونیورس ته یو یونیورس ایکسپلور کې ته دا کتل غواړې چې یاره دا یونیورس جوړ شوي څنګه او دا دلته راځي. Study of universe and its content. Origin څنګه شوی د ایوولوشن څنګه کو فیټ څه دی فیټ مطلب دا چې د آخري انجام بچ دی نو سی مخکې د فیوچر بچ دی نو سوي دغه ډسکشن. origin د څنګه چې دی نو د origin شو څنګه د دنیا چې دی نو جوړه شو څنګه د یونیورس چې دی نو جوړ شو او ایوولوشن مطلب دا چې دا یو شی چې د نن 13 بلین ایر مخکې جوړ شو په کروڑونو سال مخکې جوړ شو اربونو سال مخکې جوړ شو نو دی مخکې څنګه بیا دی رو راتلو نو دی چې دی نو څنګه پاتې شو څه چینجز په دې کې چې دی نو راغلل. بیا د بیگ بینګ تیوري لکه بیگ بینګ تیوري په دې کې چې دی نو دی په ذریعه د کاسمالوجي او استروفزیکس په ذریعه چې یاره مخکې چې دی نو په یو خاص پوینټ باندې چې په هغې باندې میکزیمم لیول اف انرژي میکزیمم لیول اف میټر هغه چې دی نو د هغې نه یو دماکه وشوه او هغه دماکه چې کله وشوه نو هر څیز چې دی نو بهلېدل روان شو. زموږ د یونیورس نه دی دا ایکسپینډ کېږي کولاویږي ټیک ده دا 3D انیمیټډ ویډیو نه کتلې رښتیا یې مه کته په دې باندې چې دی نو پوه شي صحیح ده. نو دوی وایي چې یاره یو دماکه وشوه د هغې نه زموږ د یونیورس چې دی نو جوړ شو. نو دا د څه ووایي دا بیگ بینګ تیوري اینډ د کاسمالوجي اینډ استروفزیکس. سپیس ایکسپلوریشن بلیک هول شو سټار شو ګیلیکسي شو. بلیک هول څه شیز دی زه د یو مووي ښیم موویز خاص هم چې دی نو تاسو ګورئ خو چې کله ته یو شیز داسې شیز ګورئ چې دی نه ستا د فایده وشي نو ښه به انټرسټیلر مووي ده انټرسټیلر مووي چې ته کله وګورې تا ته پته ولګي چې آیا دا سپیس چې دی نو سره باندې د 9th او د 10th کلاس د کس دپاره به انټرسټیلر مووي ډېره زیاته ډیپ وي نو ته په انګلیش کې اړم وګوره ته په هندي کې وګوره ته په اردو کې وګوره خو ته به ستا به په هغې کې ډېر زیات کانسیپټ کلیر شي په هغې کې دا بلیک هولز او دا سټارز او د ګیلیکسیز او دا ټولې خبرې چې نو ډسکس شوي دي څنګه یو سپیس چې دی نو سپیس ته خلک ځي څنګه چې دی نو واپس راځي خو ښکلی ډسکشن په هغې کې چې دی نو شوي. نو دا ټول دا برانچز اوس که ته وګورې نو لکه ګوره یو کس چې سپیس ته ځي که نه نو د هغه دپاره به څه جهاز محاز پکار وي که نه د هغه دپاره به څه پکار وي او که نه نو هغه به مکینکس والا سره خامخا چې دی نو رابطه کوي ترموډاینامیکس والا سره به خامخا چې دی نو رابطه کوي. دغه شانتې د هر څیز د یو بل سره چې دی نو داسې میکس شوی دی څنګه چې د لاسونه میکس شي صحیح ده. نو دا ټول میکس دی. د دې نه علاوه چې دی نو مونږ سره راځي بایو فزیکس میډیکل فزیکس هغه فزیکس چې هغه مونږ سره په میډیکل ساینسز کې استعمالیږي او هغه فزیکس چې هغه مونږ سره لکه بایولوژیکل پروسس کې چې دی نه استعمالیږي ټیک ده او دغه شانتې چې دی نو مونږ سره ډایګنوزس کې استعمالیږي لکه څه سی ټي سکین ایم آر آی دغه شانتې کم چې مایکرو ارګانیزمز ته په لیبز وغیره کې چې دی نو استعمالې په هغې کې ریډیو اکټیو ویوز استعمالې نو دغه بایو فزیکس بایو بل څه شیز دی بایو فزیکس اینډ میډیکل فزیکس کې چې دی نو راځي.
زما په خیال چې په دې کې به چې دی نو څه کوېسچن پاتې نه وي که لیټ صاحب بیا هم چې دی نو څه کوېسچن پاتې وي نو بالکل تابعدار. خو ضروري خبره به دې دی کې چې دی نو دا ده که نه، ضروري خبره دې دی کې څه ده، ضروري خبره دا ده چې ته څه وکړې ته دې ته کښېنې او دا یې زده کړې، او دا داسې یې زده کړې که نه چې د دې دپاره به ته 3D انیمیټډ ویډیوز خامخا چې دی نو ګورې، بغیر د هغې نه کېږي. تا دا وکتل که نه لاټ څه د فزیکس په باره کې هسې ویډیوز وګوره چې دا خلک سپیس ته څنګه ځي، دا ګاډې روان څنګه دی، دا مونږ چې ورته وایو لکه دی چې دی نو مون ته وخته د دې مون ته څنګه خېږي، د دې مون څه کار دی، دی ولې ولاړ دی. ټیک نه، مونږ خو مون د صرف د یو شیز دپاره چې دی نو استعمالوو. اوس آیا هغه شیز ما له ډسکس کول چې دی نو پکار دی او که نه، خو بس چاند دی او چاند دی او بس ته د چاند په شانتې او د هغه د چاند په شانتې خدای دې بیخ د دې چاند نه باسي د دې شیزونو نه وړه. ټیک ده، ته چې دی نو دې ته سوچ وکړې چې دا خدای پاک دا چاند چې دی نو پیدا کړی سړی دی د دې دپاره نه یې پیدا کړي زه به تا له چاند راوړم او زه به هغه چل وکړم او هغه چل به وکړم، د دې قیسو نه وړه، دې نه هېڅ هم چې دی نو نه جوړېږي. ټیک ده، هېڅ هم د دې نه جوړېږي. که تا ته نه څه جوړه کړه بیا ووایه، دا ووایه چې دا چاند چې خدای پاک جوړ کړی دی نو دی څنګه جوړ کړی دی. او یو حدیث راغلی دی چې په هغې کې پیغمبر علیه السلام چې دی نو دا چاند چې دی دوه ټوکړو کې چې دی نو ډیوایډ کړو نو دا څه چل شو، د دې په شا څه فزیکس دی، د دې په شا داسې څه چې دی نو لاز اینډ تیریز انوالو دي. دا چاند اخر ولې په دې اسمان کې ماته داسې چې دی نو ولاړ دی او تاویږي او دا چل کېږي او دې خوا راځي او غیبېږي او دا انور چې دی که نه، دا انور دې څنګه د ماښامې غیب شي، دې څنګه بیا سهار راښکاره شي، کوشي دلته روخېږي د دې ځای نه. ولې څه چل داسې چې دی نو وشو؟ تا کله دا سوچ کړی دی؟ بیا هغه خبر راغلی چې تا کله دا سوچ کړی دی او که نه، د شپې به کښېني ټیک ده او د سټارز ته به وګورې، یو سټار به پکې چې دی نو داسې رامعلوم به کړي، یو سټار به پکې وګورې. سټار لیټ سې زه دلته کې ولاړ یم او زما چې دی نو مخ دی لیټ سې قبلې ته زما مخ دی نو قبله دې سایډ ته. اوس دلته کې ما یو سټار وکته، دلته کې دا سټار دی ټیک ده، یا دا مون دلته کې چې دی نو مون به والو. صحیح ده، ستاسو مون ډېر زیات خوښ نو ځکه دا مون چې دی نو دلته کې ولاړ دی. خو که ته یو ګینټه پس راشي که نه نو دا مون چې ما دلته مخامخ ولاړو نو دا به دلته شوي یا به دلته شوي. دا د دې ځای نه دې خوا څنګه شو، دې خوا نه دې خوا څنګه چاره کاږه او که څه چلو شو، یا زمونږ د دنیا تاو شو او که څه چلو شو. نو دې ته سوچ وکړه، وړه د دې نورو شیزونه نه، هېڅ د دې شیزونه نه چې دی نه جوړ، فضول شیزونه پرېږده. زه د آسان یو حل ښیم، آسان یو حدیث راغلی دی چې وي کم یو شیز ستا د زړه سکون بربادوي که نه هغه پرېږده. هسې خو دا چې دی نو د ګناه په باره کې چې دی نو راغلی، خو کله کله زه دا سوچ کوم چې کم شي ستا د زړه سکون بربادوي او ستا له زړه سکون نه درکوي، بس هغه کار پرېږده چې هغه هر څه وي. او د ټولو نه ښه سکون والا کار نن سبا چې دی هغه څه دی، نالج دی، چا سره چې علم دی، چې چا سره علم دی که نه هغه بیا د دې شیزونو نه ووړي او وایي مړه دا خلک خو هسې په فضول شیزونو کې چې دی نو لګیا دي. نو خپله زندګي خپل د زندګۍ د ورځې د ماښامې ټایم د شپې ټایم دا په دې شیز کې انوالو کړه چې ته پکې نوي نوي شیزونه یې زده کړې، ته پکې د الله پاک د دې دنیا چې دی نو ایکسپلوریشن وکړي. که لیټ سه سبا چې دی نو زه قیامت پر ورځ راپاسم او الله پاک ما نه هسې دا تپوس وکړو، سزا او جزا خو پرېږده، خو د شرم به څونه غټه خبره وي چې الله پاک ما نه تپوس وکړي چې انسانه ته ما دې دنیا ته لېږلی وې، دا څونه نعمتونه ما تاله درکړو، تا چېرته په دې نعمتونو باندې سوچ کړی و که نه، تا چېرته ما د دې نعمتونو شکر ادا کړی و او که نه، دا څونه نعمتونه چې ما ستا په دې دنیا کې تا دپاره ایښي وو، تا د دې شکر ادا کړی و او که نه. نو زمونږ په دې مخ باندې به چې دی نو څه حیا پاتې، څه شرم به پاتې شي. نو دا شیزونه پیژندل پکار دي. او د قیامت پر ورځ به څه خوبي نظام به نه وي، څه خوبي نظام مطلب دا چې ته به په خوب کې به نه چې لکه خوبونه به یو، نه دا څنګه چې اوس موږ دلته کې لګیا یو که نه همدغه شان سیسټم به هر کس په هر یو شیز باندې پوهېږي. نو زم تاسو ته دا خبره کوم چې د دې ډېرو شیزونو نه وړ کم شیز ته چې ته اوسه پورې د هغه په انګل ګورې که نه، د بل څه په انګل، هغې ته د فزیکس په انګل وګوره، هغې ته د کیمستري په انګل وګوره چې دې کې کیمستري څه ده او دې کې فزیکس څه دی. چې ته کله دې ته په دې انګل وګورې که نه نو ته به مخکې ځې. او ډېر کسان په دې کې داسې چې کله 1000 کسان په دې باندې سوچ سټارټ کړي په یو کار باندې
نو په هغې کې ډېرې ډسکوریز کېږي. او ای مسلمانه زه تا ته یو بله خبره کوم، تر کومې پورې به چې دی نو موږ ته خلک دا تانې راکوي چې یاره تاسو په ساینس کې رستو یې، تاسو په دې کې رستو یې، تاسو په هغې کې رستو یې. که موږ منو او که نه منو موږ په ساینس کې یو رستو یو ټایم و چې مسلمانان مخکې وو، خو اوس یو ټایم دی چې موږ مسلمانان رستو یو. ولې رستو یو؟ ځکه چې موږ ته دا ویلي شوي چې ساینس چې وي هغه ډایرکټ دوزخي دی. داسې نه ده. دا چې کم کسان چې دی که نه دا چې تا ته وایي چې دا ساینس دوزخي دی او دا د دوزخیانو کار دی او دا که دي وایي دا د انګریزانو کار دی، نو کیدی شي غلط ګمان زه په چا باندې چې دی نو نه کوم، خو کیدی شي چې هماغه کسان چې دی نو سبا په دوزخ کې پراته او ته به هم ځان سره چې دی نو بوتلی. نو د دې خبرو نه چې دی نو واوړه. هغه کس چې کم تا ته وایي چې یاره دا چې دی نو د دوزخیانو کار دی او دا زمونږ کار نه دی او دا نه په دین کې چې دی نو شته، نو هغه ته به زه د قرآني آیاتونه ووایم که نه، د هغه به دا خوله بیا چپ پاتې شي، د هغه په خوله کې او په ذهن کې دونه همت نه چې بیا ماله جواب راکړي. نو ته ځان دومره جوړ کړه چې سبا تا ته څوک دا خبره کوي نو چې ته جواب ورکولی شي. او تا ته څه دا خبره ولې کوم؟ بیکاز ته دلته ناست دی د 9 کلاس او د 10 کلاس په سبق کې چې ته ناست دی نو تا له دا شیزونه ضروري دي. که لیټ سې ته سبا چې دی نو چېرته په لاره کوڅو کې ناست دی که نه، زه به تا ته اړم دا خبره نه کوم، بیکاز تا انټرسټ نشته. چې چا انټرسټ وي هغه ته دا خبره ضروري ده. صحیح ده. نیکسټ لیکچر کې به چې دی که نه ډسکس کوو څه، نیکسٹ لیکچر کې به ډسکس کو فزیکل کوانټیټیز. واټ آر فزیکل کوانټیټیز؟ بیس کوانټیټیز ته وایي، ډیرایو کوانټیټیز ته وایي. او بیس کوانټیټي او ډیرایو کوانټیټیز دا د کوم ځای نه راوتي دي؟ دې له دا کوانټیټیز دا نومونه څنګه ورکړي دي او دا سیمبل یې څنګه ورکړي دي. او آیا چې دې له دا سیمبل یې ورکړي دي نو دا ډیرایو یونټ کې چې دا سکویر میټر دی نو دا څه شیز دی؟ آیا والیوم چې دی دا څنګه ډیفاین کېږي؟ آیا ډینسټي څه ته ویل کېږي؟ فورس څه ته ویل کېږي؟ نو دا به دغه شانتې د دې ډسکشن کوو. نیکسٹ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.